د مالدار نه دی نو بېشکه بیا په حج فرض نه دی. خو که چرته په دې میاشتو کې دننه چې دی نو د احرام وتړو، اوس د عمره وکړله، نو دی به چې دی نو درې قسمه حاجي صاحب کیدی شي. یو حج افراد دی نو دی مفرد کیدی شي، چې یو حج تمتع دی، یو حج قران دی. دی کې فرق دی. یوازې په حج باندې چې احرام وتړي نو دی ته حج مفرد ویل کېږي، دا حج افراد دی، دی صاحب ته مفرد وایي. او دا حج چې دی نو حج افراد دی. حج تمتع دا دی چې د عمرې نیت یې کړی دی، احرام یې تړلی دی، خو بیا په دغه ورځو کې دننه چې دی نو بس عمره وکړله او بیا د حج دپاره چې دی نو بل احرام واچو، نو هغې کې بیا بل خوا تلل نشته، همدغه حرم نه به شي. فمن تمتع بالعمرة الى الحج، فایده پې د حج واغستله په دغه احرام باندې. نو په دغه صورت کې چې دی نو دا سړی حج متمتع کوونکی دی، دا حج یعنی دی متمتع دی او دی ته حج تمتع ویل کېږي. دغه حج ته حج قران دا دی چې دی د عمرې نیت کوي، احرام تړي. لکه اوس مثال حجیان صاحبان ځي، څوک تللی دي څوک روان دي، الله دې د ټولو حجونه قبول کړي. نو چې کله احرام تړي نو دواړه نیت پکې په یړ باندې وکړي. اللهم انی اريد الحج والعمرة لله فيسرهما لي وتقبلهما مني. د دواړو نیت په یړ باندې وکړو. نو جناب اوس په دې وخت کې دته د حج قران کوونکی دی، دا مقرن دی. په ټولو حجونو کې دا حج قران بهتر حج دی. نبی علیہ السلام دا حج قران کړی دی. اوس حج تمتع او حج قران چې دی نو په دې کې قرباني شته. که چاته الله وس ورکړي د قربانۍ کولو یا څاروي موندل کېده، یعنی نو بیا به دې قرباني کوي. او حج افراد چې دی نو هغه یوازې حج، نو په کې قرباني نشته، په کې قرباني نشته. اوس که خپله دی مالدار دی، د مالدارۍ قرباني کوي لکه څنګه چې په خپل اوطانو کې کوي، وطنونو کې، نو هغه خو بېله خبره ده. لیکن د چونکې یوازې حج کړی دی په یو احرام باندې، نو د باندې شریعت چې دی نو قرباني دته معاف کړې ده، قرباني په د باندې نشته. په دې دوو کې شته. دا بس د دې یو شکریه ده چې یاره الله پاک له ګوره په دې یو احرام باندې چې کوم دی نو د دواړو عباداتو دغه ورکړه، توفیق ورکړه. و زما عزتمندو کله چې انسان د حج اراده وکړي، نو دی به د یو څو خبرو خیال ساتي. هغه یو دا چې مثلا دی د کور نه ځي حج له، نو د ده به په کور کې چې دی نو خرچه به برابري، کور کې د بچو دپاره هم هغه خرچه به ټیکي برابر وي. بل د ده د لارې زاد او راحله، پخوا به خلک په سورلو باندې ته اسونو باندې په اوښانو باندې، نو د خوراک سکاک اشیاء سامان د هغې خرچ هغه شی او ورسره چې کوم دی نو کوم د ده د راحلې انتظام دی، د سورلۍ انتظام دی. لکه نن سبا د خوراک سکاک ورسره د جاز چې دی نو د آنې جانې ټیکټ مثال پته اوس هغه ده. او دارنګې چې کوم دی نو مثلا دی چې کله میقات ته داخل شوي نه وي، نو دی به احرام تړي. دا احرام چې دی نو دا دوه صادرې دي، یو د لنګ په ځای باندې استعمالیږي او بل چې کوم دی نو دو صادر په ځای باندې.
هغه به چې دی نو که په ایرپورټ کې وي یا په کور کې وي یا په جاز کې وي مثال په طور باندې نو دا به تړي خو په کامل پاکۍ سره به وتړي که مثال په طور باندې دی د غسل دغه ورته میسر کېږي موقع ورته میلاویږي نو باید چې دی غسل وکړي او بیا احرام وتړي او که مثال په طور باندې د غسل موقع نه برابرېدله نو بیا دی اودس وکړي ځان دې صفا سوتره کی احرام دې وتړي احرام کې به داسې شی نه استعمالوي چې مثلا هغې کې ګنډ وي ګنډلې شی چې کوم دی مثال دا به نه کوي چې ورکه دا لنګ بزال نه جوړ کړم نو بیا به دې تړلې ښه شي وغیره نه دا به همدغه شان د صادر نه چې دی نو دی نو بیا به دې 2 رکعاته مونځ وکړي په هغې کې به قل یا ایها الکافرون او قل هو الله احد شریف ولولي او د هغې نه علاوه چې کوم دی نو بیا به نیت به وکړي د عمرې نیت کوي مثلا اول کې دی حج قران والا دی دا حج تمتع والا دی نو اللهم انی اريد العمره لله فيسرها لي وتقبلها مني دا سنت وکړي خدایا زه اراده کوم د عمرې ماته اسانه کې مانه قبول کې به د پوره اسانه ترجمه ده پښتو کې دی وي بیا به تلبیه وي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شریک لك تلبیه شریفه به وي او بیا هغه حج او عمره ډیر تام او ډیر افضل دي کوم کې چې ډیر ډیر تلبیه ویل کیږي الله دې مونږ تاسو ته بار بار نصیب